نحمده ونصلي على رسوله الكريم. محترم مسلمانانو، نننی ټاپک زموږ په دې خبره باندې دی چې آیا سلام په دو لاسونو باندې کول سنت طریقه ده او که په یو لاس باندې کول سنت طریقه ده. نو مونږ وایو سلام په دو لاسونو باندې کول سنت طریقه ده، او غیر مقلدین حضرات وایي سلام په یو لاس باندې کول سنت طریقه ده. نو محترمو، امام بخاری رحم الله په خپل صحیح بخاری کې جلد نمبر 2 مکتب رحمانیہ صفحه نمبر 453 امام بخاری رحم الله راوړي باب المصافحه، او بیا د هغې نه لاندې امام بخاری رحم الله یو حدیث مبارک نقل کړی دی. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه علمني النبي صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فرمائی وی مات نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشهد راوخودو او داغه تعلیم راکو په داسې حال کې زما یو ورغوي داغه د دو ورغو په منځ کې وین داغه د دو لاسونو په منځ کې د دین په خپل ثابت شو چې د نبی صلی الله علیه وسلم دو لاسونو مبارک دي، داغه په منځ کې زما یو لاس مبارک دي. اوس دې کې غیر مقلدین حضرات دا وایي چې ګوره د ابن مسعود رضی الله تعالی عنه خو یو لاس دی او دا خو د تعلیم ټیم دی، که د تعلیم ټیم دی او که د تعلم ټیم دی او که عام حالات دي، خو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو دو لاسونو مبارک ثابت شول که نه. او دیو به کې دا وموي چې لکه ابن مسعود رضی الله تعالی عنه خو یو لاس دی، نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام څو لاسونه دي. او بل خبره، څوک چې د چا سره سلام کوي نو داسې نه کوي چې دا دو لاسونه سی یو ځای کې هغه بل ته دو لاسونه بهر نه راچاپېره کې، داسې نه وي. یو لاس د هر چا دننه یو بهر. نو حقیقت کې د ابن مسعود رضی الله تعالی عنهم دو لاسونه دي او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم دو لاسونه دي. دغه رنګې امام بخاری رحمه الله بیا راوړي باب الاخذ بالیدین، باب دی په بیان دا نیولو کې چې یو لاس په دو لاسونو کې نیول. نو په دو لاسونو کې یو لاس نیول ښکاره خبره ده. او د هغې نه لاندې امام بخاري رحمه الله بیا د دو تبع تابعینو د هغوی د سلام او د یو بل سره لاسونو د هغې ذکر کوي. وصافح حماد بن زید بن المبارک بیدیه، حماد بن زید رحمه الله د عبدالله ابن مبارک رحمه الله سره په دو لاسونو باندې مصافحه وکړه. د محترمو د غنم ثابت شوه، یعنی امام بخاری رحمه الله په نسبت باندې په دو لاسونو باندې مصافحه کول او سلام کول لا سنت طریقه ده، او په صحیح بخاری کې چې کوم دی راغلی دی. نو محترم مخالفین بخاری کوي، خو چې کله دلته د هغوی مدعا نشته دی نو بیا چې کوم دی د بخاري نوم هم ناخلي او د بخاري ذکر هم نه کوي، ځکه چې دلته خو بخاري شریف کې د دې خلاف چې کوم دی خبره ده. مخالفین حضرات وی محترمو وی دا په یو لاس باندې چې کوم دی سلام سنت طریقه ده، ولی وی په احادیثو کې یو لاس راغلی دی. یو خو محترمو دی حدیث مبارک تاسو ګورئ د ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ دی کې خو دو لاسونه شول، د نبی صلی الله علیه وسلم دو لاسونه مبارک دي. دغه رنګې تاسو کوم احادیث مبارکه ذکر کوئ پیش کوئ چې هغې کې ید یعنی مفرد راغلی دی، نو دی ګورئ د دې نه ثابت شو چې په یو لاس باندې سلام کول سنت طریقه ده. مونږ وایو محترمو ید چې کوم دی دا اسم جنس دی، او د اسم جنس اطلاق په قلیل او په کثیر دواړو باندې کېږي، یعنی په لږو ډېرو باندې. نو محترمو که ید یو راغلی مراد ته دوه دي، لکه څنګه لکه یو حدیث مبارک کې راځي المسلم
من سلم المسلمون من لسانه ويده. مسلمان کامل مسلمان هغه دی چې نور مسلمانان د هغې د ژبې او د لاس د ضرر نه محفوظ وي. دې حدیث مبارک کې هم ید راغلی دی، څه راغلی دی؟ یو یعنی ید لفظ راغلی دی. نو د دې نه خو دا بیا ظاهر کې معلومیږي چې دې مسلمان نه به نور مسلمانان به د دې د ژبې او د یو لاس د ضرر نه محفوظ وي. نو خیر دی که بل لاس ولې سر ماتوي، که بل لاس باندې چې کوم د تماچو ټوپک رالي سر ولې ولي، په بل لاس چې کوم دی پډانګي ولې دا مازدیګرۍ وهي، نه بلکې به دواړو لاسونو باندې به تکلیف نه ورکوي، د هغې نه به ځان ساتي. نو دې حدیث مبارک کې خو بیا یو لاس راغلی، دې سره به څه کوئ؟ د دې خو بیا څه جواب پکار دی که نه. او بله ناشنا خبره دا ده، چلو مثال په طور باندې موږ ستاسو دا ومنو ده چې دا یو لاس دی، نو بیا راته دا ووایئ چې تاسو سلام کوئ نو په ښی لاس کوئ، په ګس لاس ولې نه کوئ؟ حدیث مبارک کې خو ید لفظ راغلی، ید خو ښی ته مې لیکي یو ګس لاس دواړو ته ولیکلی دی شي. نو مخالفین بیا دلته لږ دجل کې سوی وی ګوره وی نبی علیه الصلاۃ والسلام به هر کار د ښی طرف نه خوښوو، نو لحاظ سلام کې هم ښی لاس پکار دی. ګوره قیاس یې وکړو او په خپله وایي چې اول من قاس ابلیس، اول قیاس شیطان کړی دی. نن چې کوم دی تاسو په خپله شیطانان شوئ، نن ولې تاسو د شیطان کار کوئ؟ نو نبی علیه الصلاۃ والسلام عموما چې څومره ښی لاس او ګس لاس د هغې بیا تذکره هم شوې ده. لکه اوس نبی علیه الصلاۃ والسلام حدیث مبارک دی چې خوراک کوه په خپل ښی لاس باندې، کل بیمینک، په خپل ښی لاس باندې خوراک کوه. دغه رنګې په ښی لاس باندې د استنجا نه ونه راغله. نو عموما چې څومره د ښی او ګس لاس خبره ده هلته ذکر هم شوی دی. نو دلته خو د ښی او ګس ذکر نشته، بهتره تخصیص ولې د ښی کې؟ بیا خو دا په معاشره کې مشهوره که په یو لاس سنت ته او په هر لاس باندې په ګس خو کوئ، دا ته بیا ولې نه وي؟ قیاسونه مه کوه ځکه بیا د شیطان جوړوي. نو انشاءالله امید دی چې بیا به د سره چې کوم دی جواب نه وي. نو الله رب العزت دې مونږ د غلط خلکو نه وساتي او الله رب العزت دې مونږ ته صحیح عقیده نصیب کړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. الله رب عزت مونږ دا غلط خلکو نه وساتي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.